الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لصادوا به أهل زمانه ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم أهوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر من قوله من جعل الهموم إلى آخره. دا حدیث دا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرے دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول لے او دا غپ دور کی چی آغا کل حالات تکتلی دی نو دا اولنی دور دا خلقو مقاصد او اراده چې کوم انداز باندې وي نو ورورو باغی کې د وخت د تیرېدو سره لکه سستی پیدا کیږي. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود د هغې سستی ادراک کړی دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وینای په داسې موقع باندې نقل کړي ده او هغه سستی دا ده دنیا کی خلق علم زده کوي قرآن حدیث په دې وخت کې خلق زده کوي او چې تپوس ته وکړي د علم د زده کړې مقاصدو تپوس ته وکړي د بیا د ښوونې تپوس ته وکړي چې دې کې د څه مقصد دی نو د دې علم په ذریعه باندې خلق بیا چې دی نو څوک وایي یاره روزګار به پرې ملاو شي څوک وایي یاره خلک د دې قدر کوي قدرمن بشم څوک وایي یاره د دې په ذریعې باندې غټو غټو کانفرنسونو کې به شریک شم نو د هغې په وجه باندې د ملک د غټو غټو سیاسي او دغه شانې د سرکاري منصبونو منصبدارانو سره به ملاقاتونه کېږي او بیا به زه په څنګه چې نور خلکو ته نن خلک سلوټ کوي دغه شان به بیا زه د خلکو د سلوټ مستحق وګرځېږم. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل که چرتا اهل علم د خپل علم خیال وساتي او حفاظت وکړي نو دا ډېر زیات ښه او د علم حفاظت دا دی چې دا هغې خلکو ته د علم خورونه وکړي چې کوم خلک د علم شوقیان دي د علم شوقیان دي نو چې د علم د شوقیانو ته د علم د خورونې انتظام وکړي د دې په ذریعه باندې به دا د خپل زمانې د خلکو مشران په خپله باندې جوړ شي. دې مطلب دا دی چې په کار ده چې د ښوونې نه مخکې داسې ماحول سړی تیار کړي چې کومو خلکو ته ښیي علم ورته کوي اجتماع کې ورته تقریر کوي نو چې د هغې امادګي دې ته جوړه کړي چې د هغې په وجه باندې خلک د مسلې د اورېدو شوق ورپکې پیدا شي. نو چې کله د زړه په مینه باندې سړی د علم یوه خبره واوري نو بیا به عمل ورباندې کوي نو چې عمل ورباندې کوي نو د دې سړي به د دې ښوونکي به پخپله په هغه په زړه کې قدر پیدا شي. نو لصادو به اهل زمانهم اهل زمانه باندې به د دې ته سعادت میلاو شي مشري به ورته میلاو شي. ولکنهم بذلوه لاهل الدنیا خو بدنصیبي دا ده چې کوم خلک علم زده کي نو په هغې کې اخلاص بیا پکې کم شي
چې کم شي نو هغې د دنیا د حاصلولو ذریعه وګرځئ. د لوی لوی خلکو د مالدارو خلکو دربارونو ته او محفلونو ته د دې دپاره دي چې د هغې نه به د دنیا څه دنیاګۍ ته حاصله کړي. نو فهانو علیهم هغې د دې په وجه سپک شي. ځکه چې سړی سوال کوي د بل نه غواړي نو بل نه غوښتنه سړی ذلیله کوي. یو علم نه چا تپوس کړی دی چې یاره جي زه دې خلکو ډېر زیات تنګ کړم او راځي تنګۍ مې په دې بنیاد باندې چې دا پلانې سړی دی او په مخه راځي زه ځان لا زده کړه کوم سبق وایم او دی راځي کله مې میلمه شي د میلمه په نوم راشي کله د ګپ شپ په نوم راشي ډېر زیات یې تنګ کړم د خپل سبق نه یې وویستم. نو هغه بل عالم ورته وویې چې داسې کار وکړه چې کوم مالدار سړی و نو قرض ترې وغواړه. قرض چې قرض ترې وغواړې نو بیا به دې پخوا نه راځي او چې کوم غریب سړی 10 روپۍ قرض ورله ورکړه بیا به درنه پټېږي خواله به دې نه راځي. نه څونه ښکلی علاج یې ورته کول. د دواړو علاج د مالدار دی او که غریب دی د هغه د قابو کولو یوه ذریعه ده چې هغه پیسه ده. نو علما چې دي نو هغې هم په دنیا د پیسې په وجه باندې ګمراه کېږي. نو کم علما کم پوهان خلک چې هغې د دنیا د حاصلولو دپاره د خلکو درونو ته دي نو فهانو علیهم د دې په وجه باندې به دې سپکېږي. دا خبره خو عبدالله ابن مسعود خپل تجربه وویله خو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کوی ما سمعت نبیکم صلی الله علیه و آله وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو د پیغمبر نه اورېدلی دي یقول هغه به وی من جعل الهموم هما واحدا کم سړي چې د خپل ټولو مقاصدو مدار یو هم مقصد وګرځاو هم آخرته د آخرت د کامیابی مقصد یې وګرځاو کفاه الله هم دنیاه الله به کافي شي د ده لپاره دنیا د ټولو غمونو. په دنیا کې د چا سره د قاموالۍ غمي د چا سره کلیوالۍ غمي د چا سره پیسې د جیداد د سټیټس د دې ډېروالي غمي. نو چې په څونه غمونو کې سړی مبتلا وي نو دماغ به په یو ځای باندې 15 سوچونه کوي. نو کله به وایي دا کار د دې لپاره کوم چې لالا خوشحاله شي کله به وایي چې قوم خوشحاله شي کله به وایي چې 15 روپۍ ګټه راشي. نو دی په مختلفو غمونو کې مبتلا وي. د دې په مقابله کې یو سړی هغه چې هر کار کوي نو دې ته ګوري چې په دې به الله خوشحالي کې خفه کېږي به پرې که دا وکړم نو الله به رانه راضي شي که غصه به شي راته چې دا وکړم اسلام ته به خیر که نقصان به یې ورباندې. نو چې کله دی دغه شانې دا ټول مقصدونه یو مقصد وګرځئ د آخرت د کامیابۍ مقصد وګرځئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا د ټولو غمونو او مصیبتونو چې دی د هغې مقاصدو نه به دی ولا الله تعالی په خپله کفایت ورکړي. ومن تشعبت به الهموم او کم سړی چې هغه د مقاصد په مختلفو درو کې ورواچي او د په بیلو بیلو مقاصدو باندې کار کوي احوال الدنیا د دنیا احوال نو لم یبال الله الله بیا پریدي چې په کومه دره ورسر شي او په کومه دنیا کې په کومه کنده کې وغورځېدو بس د هغې شي. په دې وجه باندې تاسو ګورئ بعضې خلک یې هغه د الله په لار کې شهید شي نو هغه ته موږ وایو شهید فی سبیل الله د الله په لار کې شهید شي. څوک د قوم دپاره شهید شي خلک وایي دا قوم شهید دی. څوک چې کوم دی نو د پارټۍ دپاره شهید شي خلک وایي دا پارټۍ شهید دی. څوک د جمهوریت دپاره ووجلی شي وایي دا د جمهوریت شهید دی. ولې دا مقاصد خپل خپلون د خپل مقصد په شهید باندې یادېږي. دې وجه نه په دې وخت کې د شهادت دا ټکی چې دی نو مسلمانانو کې ډېر زیات بختور ټکی دی او مسلمانان استعمالوي. نه په دې جنګونو کې کله چې ریډیو لګیایي یا BBC لګیایي نو هغه اکثر د هندوانو متعلقه او د دغې متعلقه مو اتنے لوگ ہمارے شهید ہو گئے. دا ولې وایي دا ځکه چې دا شهادت یو داسې مقصد دی چې سړی خالص د الله د رضا دپاره چې کوم دی نو خپل دنیا او خپل حیثیتونه قرباني نو دا د هغې سره وتړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من جعل الهموم چا چې وګرځول خپل مقاصد خپل ارادې همن واحدا یو مقصد او یوه اراده هم آخرته د خپل آخرت د کامیابۍ مقصد یې مخې ته وګرځاو کفاه الله کفی وشي د ده لپاره الله تعالی هم دنیاه د دنیا د مصیبتونو نه. ومن کم سړی چې تشعبت
ګډوډ کی به دلره هموم مقاصد خپل ډیر احوال الدنیا د دنیا د کامیابی چکرونه لم یبال الله والله بیا پروا نه لري په ای اودیتها چې په کومه کنده کې هلاکه دی پریوت رواه ابن ماجه د حدیث ابن ماجه او بهقی او دغه شانې نور د احادیث کتابونو نقل کړی دی خو د دوه محدثینو د عبد الله ابن مسعود په دی د عبد الله ابن عمر یعنی د بل صحابي نه نقل کړی دی دې مطلب دا دی چې دا حدیث یوازې عبد الله ابن مسعود نه نقل کړی بلکې دا وینا د پیغمبر حضرت عبد الله ابن عمر او حضرت عبد الله ابن مسعود مشهور صحابه کرام دي فقها دي او د دینه د دین مسلې چې دین واغه فقهي مسلې ډېری علما وځ د کړی دي نو په دې وجه باندې د دواړو نه دا حدیث نقل لې دې مطلب دا شو چې دا حدیث چې د اعلی پای حدیث دی یعنی دا اسی خبره نه بلکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا چې دا نو دا د خپل ځان لپاره یو دغه ګرځول مرکز د فکر ګرځول پکار دی چې د اخرت کامیابی اصل کامیابی دا د غي د لپاره خپل فکر چې دین هغه مجتمع کې الله تعالی دې موږ د عمل توفیق راکړي دا د جبګي اسماعیل ماما چې دین هغه وفات شوی دی نن یو لسنیمه بجې به د جبګي پادری کې جنازه دا کم خلک چې आवाज اوري د جبګي د رحمت نور بابو صاحب او حضرت نور بابو صاحب برور حاجی اسماعیل صاحب چې هغه یو لوی اوږده بیماری وکړه وفات شوی دی نن یو لسنیمه بجې به ان شاء الله د جبګي پادری کې جنازه دعا ورته وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين یا اللہ تعالیٰ تزمن قدم مشروب اخی اللہ مغفرت نصیب کی خطاگان تقصیرات معاف سخت سفر پہ اللہ تعالیٰ آسان کی سونا بیماری ہے چوکڑ اللہ دا بیماری درجات و بلندے سبب وګرځي یا الله د افغانستان په جهاد کې ډېر لوی حصہ اخیستی د الله تعالی جهاد قبول او منظور کړي الله د درسونو په سلسله کې خپل خواري کړی او الله تعالی ته ولا قبول او منظور کړي الله د مطالعه په صورت کې خپل ټول وخت د قران د ذکر د حدیث د ذکر په خپل کاروبار کې به هم د قران مطالعه کوله د تفسیر مطالعه کوله الله تعالی اوس په کار باندې راوړي الله دغه غول دغه په بچو باندې خواره کړي الله دمو د ټولو ناراضي شي زمونږ ټول دا بیمار دی دعا وکړو چې الله ول شفای کامل عاجل ورکړي الله ول خپل لاړې دارو کړي الله تعالی دا د بیماری چې د مسلسل په عبادت کې منظور کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار زمونږ عنایت الله به چې دین هغه په سفر باندې دعا وکړو چې الله سفر په خیر باندې وګرځي الله تعالی دا سفر دا د علم او دا د جان او مال په صلاحیت کې د اضافه او د آخرت د کامیابی سبب وګرځي صلی الله علیه وسلم